خوشحال بابا به ویلي دي که پښتانه په اتفاق شو نو زموږ خوشحال به دوباره راژوندی شي. هسې پښتون قوم ډېر زیات بیدار قوم دی او د دنیا په مخ د پښتون نه بل مخکې قوم دی ډېر زیات لږ زړور قوم دی چې انډیا والا خپل هغوی په باډر ودرولي دي او خپل باډر زموږ په پښتنو ساتي. نور زموږ ته یې دښمني ده خو د پښتنو په هر ځای کې ډېر زیات لکه ننګ او غیرت دی. نو لکه زه وایم چې دا هر وخت د پښتنو په وینه دا ګولۍ ولې سړېږي. حاضر کې زمونږ ایجوکیشن نشته هغه طرف ته افغانستان کې تاسو ګورئ هلته هم ایجوکیشن نشته دلته به موږ ایجوکیشن نشته ښه ایجوکیشن نشته. نن سبا زه رالم ما یو خبره شروع کړې یو میشن مې شروع بېجګرو خبره کوي په دغه کې وایي نعوذ بالله که چا یو د بازار کې په یو سر کې د خدایي دعوه وکړه بل سر ته راوتلي بندګان مې پیدا شوي زمونږ دلته څوک پاسي یو بس چې یاره زه دا یم او دا یم چې زمونږ پښتانه وروڼه په دې باندې دغه دا دي ځکه چې ایجوکیشن نشي. ایجوکیشن سره سره خبر نه یم چې یاره دا سړی په څه میشن نه وتی دی پس د مطلب څه دی او دا کول څه غواړي خیر دی نه دی. نو موږ ټول ورسره بس په جمع بیا موږ ولې دغه موږ کوو دا پیسې هم د دغه کوو او بس ورخوشي پسې. نو چې ایجوکیشن نه وي دا به دغه پورې زموږ سره دا دغه کېږي. که تاسو وګورئ د فرعون په دور کې کله چې فرعون د خدایي دعوه کوله نو حامان ورته ووایي چې نه داسې به نه کوي. اول دغلته د مخکې چې کوم پیغمبر تېر شوی نو وایي چې د هغې پیغمبر کم پارټین کې چې کوم علما و کم دغه و ایجوکیټډ خلک و چې دا ختم کړه نو چې هغې کله ختم کړل د هغې له به 40 سال پای کې ولګېده. 40 سال دا یو ما دا یو عالم دا اورېدلي وو پته نه شته چې خو ما یو عالم دا خبره اورېدلې نو 40 سال پای کې ورلګېده نو بیا د هغې نه بعد هغې د خدایي دعوه وکړه. کنې هغه داسې نه شو کولی چې کله ایجوکیټ زموږ ایجوکیشن نشته چې ایجوکیشن ستا یې نه ته به څه مخکې به څه لاړ شو دغه ته به د چا په خبره پوه یې ستا ذهن بند دی. اریاد خان په دې کې به مونږ خبرې په دې شعر باندې لکه سر ته ورسوو چې د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. او بل راتلونکي نیکسټ دا کومه انټرویو چې دی هغه به مونږ په راتلونکي رابطې یا د اتوار په ورځ باندې بیا دغسې کوو. والسلام.